مولانا رومی رحمه الله فرمایي چې زکات نه ادا کېدو د وجې څه به باران ودرېږي او قحط سالي به راسي او د هغه قوم د هغه معاشرې د بدکارۍ د وجې څه به الله پاک پر هغه معاشره پر هغه قوم باندې قسم قسم ناجوړي راولي. عزتمندو مسلمانانو، نن موږ وینو په سترګو باندې چې قحط سالي د بارانونه نه کیږي. د دې مهمه وجه دا ده چې زکات نه ادا کیږي. موږ وینو چې نن قسم قسم پیسې ضایع کیږي په بنګلو، غټې غټې پیسې لګیږي په موټرانو باندې او قسم قسم تعمیرات کیږي، لیکن د زکات په ادا کېدو کې دغه انسانان دا پیسې ضایع بولي چې دومره پیسې به زه په زکات کې ورکوم. نو الله پاک غضب ستی هغه په زکات سره ختمیږي. که چیرې مسلمانان زکاتونه ادا کړي، د الله پاک غضب، د الله پاک غصه دا په زکات سره ټنډیږي. که چیرې څوک زکات بند کړي، الله پاک په غضب کې راځي. د الله پاک قهر ستی هغه زیات دی، پر هغه معاشره باندې قحط سالي راولي، پر هغه معاشره باندې قسم قسم ناجوړي راولي، پر هغه معاشره باندې یو ظالم حکمران باچا مسلط کوي.